السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر شوي هفته کې په 2025 کې چې کله ماته اوله سټرایک میلاو شو او د دې نه مخکې د سټرایک نه مخکې تقریبا 3 وارنینګونه که 2 وارنینګ دا میلاو شوي او هغه کوم ویډیوګانې چې نو هغه هم چې کومه دی هغه د یوټیوب د ګایډلاینز چې کومه دی د هغې خلاف ورزي وه، خو دا وروستی چې د کوم سټرایک میلاو شو نو دا ما د یوټیوب د ګایډلاینز بالکل خلاف ورزي نه وه کړې، ځکه د هغې دپاره چې کوم سیف ټایټل و، کوم سیف ډسکرپشن و، کوم سیف وغیره هر څه چې و هغه ما هر څه هغو ته جمع کړي وو. مطلب یو څیز مې نه و پرېښی په سټرایک دپاره، خو چونکې خبره یې وه چې دا سټرایک راته میلاو شو، نو د دې سټرایک کې ما په یو ویډیو باندې بحث کړی او هغه ابو عبیده و چې ابو عبیده څوک و، دا خپل نوم څه و، په دغه موضوع مې بحث کړی و. هغې به دغه سټرایک نه ورکړی، خو په هغې کې صرف دا یو خبره راغلی وه چې هغه د ریکارډینګ په ټایم کې یو نیوز ټیکسټ چې کومه دی هغه شایع شوی و، بس پاکه نیوز چې کومه دی په هغې له سټرایک راکړو. نو د یوټیوب د سټرایک نه بچ کېدو دپاره به تاسو فوري چې کوم اقدامات کوئ نو هغه به لومبی کار دا کوئ چې تاسو به ځئ او فوراً به هلته تاسو اپیل کوئ. په اپیل کې به بالکل هم لیټ نه کوئ چې څنګه درته سټرایک په کوم ټایم درته میلاو شو یا وارنینګ میلاو شو نو په هغه ځای باندې فوراً چې کومه اپیل کوئ. نو که ته هسې هم اپیل وکړي نو هغوی ستا اپیل منظوروي. اپیل چې تا نه کړی نو هغوی په ای آی باندې چک کوي. نو ای آی خو انسان نه دی، بس درز ورکوي او جغ ورکوي، بس د نری پوله ګوري د هغې نه ښکته غوځاري، غټ غټ ګوري د هغې نه ښکته غوځاري. خو چې کله ته اپیل وکړي نو بیا ستا اپیل چې کوم دی هغه انسانان چې کوي، انسانان یې ګوري، ویډیو ګوري څه غلطي یې کړله څه نه ده کړې. چونکې ما دا غلطي هم کړې چې ما په ټایم باندې اپیل نه و کړی، ځکه چې ما هغه اپیل چې کوم هغه ما ډسمس کړی و. نو کوشش کوئ چې څنګه سټرایک وارنینګ راځي د هغې دپاره فوراً اپیل کوئ، د هغې نه پس شاید چې تاسو د سټرایک نه بچ شئ. نو د سټرایک نه بچ کېدو دا غټه وجه ده که نه 2026 شروع شوی دی، په سټارټ کې راته ستم لګول ده، بیخي یې نه یم ماف کړی. نو لہذا یوټیوب استعمالول هسې ګپ نه دی. او بل په کروړاو په ارباو چینلې دي که نه، اوس زه چې کله کله خپله ویډیو په خپله ګورم نو زه هم خفه شم چې دا زه څه وایم. نو چې زه په خپله ویډیو پسې خاندم او نه جړا راځي نه خندا راځي، نو داسې به نور کتونکي مې چې هغوی له هم خندا جړا ورځي، نو هغه څه کوي هغه ویډیو ګوري مغزه یې خراب دي، په دماغو کې ډز شوی دی. لہذا ویډیوګان چې کوم کنټینټ جوړوئ نو هغه ښه مزیدار زبردست جوړ چې چا سبق ورکولی، او که نه 30 کال به نور هم تېر شي او دا سبسکرایبر او دا یوټیوب په دې ولاړ وي وخت پانونه وه.